بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله رب العالمین حمد و ثنا او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد، زما محترمو، د الله رب العالمین فضل دی، د الله رب العالمین احسان دی چې الله رب العالمین موږ د دنیا ته راولېږلو او زموږ پیدایش مقصد داسې مهمل او عبث نه دی ګرځولی، بلکې الله رب العالمین موږ چې د دنیا کې پیدا کړي یو نو څه مقصد او څه غرض دپاره، چې هغه مقصد او غرض الله رب العالمین په قرآن کریم کې موږ ته بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره. چې کله الله رب العالمین موږ خپل عبادت دپاره د دنیا ته راولېږلو نو د دنیا کې زموږ چې کوم عمر دی یا به 50 کاله وي یا به 80 کاله وي، هغه به موږ نه امتحان اخیستلی کېږي د هغې جدوجهد او د ثمرې، بیا به د امتحان نه بعد به الله رب العالمین موږ ته جزا راکوي او دا جزا به الله رب العالمین موږ ته د قیامت په ورځ باندې ملاویږي. ځکه علما فرمایي الدنیا دار العمل والآخرة دار الجزاء، دنیا دا د عمل ځای دی، دا د محنت ځای دی، دا د کوشش ځای دی، په دې کې الله رب العالمین هېڅ یو انسان نه جزا نه ورکوي، او آخرت دا د عمل ځای نه دی بلکې دا د جزا ځای دی. ځکه الله رب العالمین بار بار فرمایي فمن اوتي کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه فاما من اوتي کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. د عمل ځای کوم د جزا ځای کوم ځای دی، هغه الله رب العالمین به قیامت کې انسان له د دې محنت او د کوشش جزا ورکوي. نو چې کله الله رب العالمین موږ د دنیا ته راولېږلو نو د محنت دپاره د کوشش دپاره نو الله رب العالمین زموږ د کامیابی او د فلاح دپاره انبیاء کرام راولېږل، دې انبیاء له کتابونه ورکړه، صحایف یې ورکړه چې لاړ شئ خپل امت دا د دې خبرې نه ویروئ چې د قیامت ورځ ګوره ډېره سخته ورځ ده. الله رب العالمین به انسانان د قبر نه راپاسئ او انسان ته به مخې ته به ودرئ او تپوس به ترې نه کوي چې ای بنده په دنیا کې دا عمل کړی او دا عمل دې کړی ولې دې کړی، دا عمل دې کړی دا عمل دې کړی ولې دې کړی. نو د دې سخته ورځ دپاره الله رب العالمین موږ باندې دومره مهربان دی، موږ باندې دومره رحیم او کریم دی چې د دې سختۍ نه د بچ کېدو دپاره داسې اعمال موږ ته وښودل چې د قیامت په ورځ به ډېره سختي وي. د انور به د 1 میل مسافې پورې به انسان ته رانږدې شوی وي، هر انسان به د خپلو اعمالو مطابق خولو کې به ډوب وي، څوک به تر پنډۍ پورې به ډوب وي، څوک به د زنګونانو پورې ډوب وي، څوک به تر نامه پورې به ډوب وي، څوک به د مرۍ پورې ډوب وي په خولو کې، څوک به د خولې به د سر نه اوړېدلې وي. نو داسې سختۍ نه د بچ کېدو دپاره الله رب العالمین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې موږ ته داسې اعمال وښودل چې الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې به تعالی الله رب العالمین ځای درکوي. هغه اعمال کم دي، هغه اعمال الله رب العالمین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې موږ ته په دې حدیث کې ښودلي دي چې ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې بېشک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 کسان داسې دي چې د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې به الله وله ځای ورکوي، داسې سوری چې د قیامت په ورځ به هېڅ قسم سوری موجود نه وي. الامام عادل، یو پکې کم یو کس دی چې هغه امام عادل وي، حکمران وي، الله رب العالمین دې منصب ورکړی دی، د عظمت ورکړی په دې نورو انسانانو باندې، دا
قوت ورکړی دی دا رالږي په لاندني کسانو باندې خپل رعیه باندې ظلم نه کوي بلکې د انصاف فیصلې کوي د انصاف کار ترې نه اخلي داسې انسان له الله رب العالمین قیامت په ورځ باندې خپل د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي زما محترمو دا امام څوک ګرځېږي دا امام ځان له دا نه دی چې حکمران وي بلکې امام مشر ته ویلی کېږي او مشر هر ځای کې چې مشر وي هر ځای کې چې تعالی الله رب العالمین سے اختیارات درکړي وي او ته خپل اختیارات دا په غلط ځای کې استعمالوي نو د دې حدیث مصداق نه ګرځي خو که په صحیح ځای کې استعمالوي نو د دې حدیث مصداق ګرځېږي لکه یو انسان دی په کارخانه کې مشر دی منیجر دی دا منیجر رالږي خپل اعمال او خپل اختیارات دا په ښځې باندې استعمالوي نو د دې حدیث مصداق ګرځي نو همدغه رنګې په مدرسه کې یو کس دی هغه د کمرې امیر دی یا چې دی نو په طلباو باندې مشرف دی او د هغې اختیارات خپل ښځې باندې استعمالوي دا انسان د دې حدیث مصداق ګرځېږي په کلاس کې امیر دی هغه چې دی خپل اختیارات ښه طریقې سره استعمالوي نو د دې حدیث مصداق ګرځېږي ځان له دا نه چې حکمران دی وي او حکمران چې څه کوي نو هغه به نظم محترمو بل الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وساطت او په ذریعه باندې موږ د کوم دویم کس ښودلی چې دا عمل چې وکړي نو الله رب العالمین به د عرش د سوري د لاندې دله ځای ورکړي هغه څوک دی وشاب نشأ فی عبادت ربه هغه ځوان چې د الله رب العالمین په عبادت کې خپل ځان مصروف کړی دی ټوله ورځ په عبادت کې لګیا وي قرآن په تلاوت کې لګیا وي ذکر اذکار کې مصروف وي د ورځې ټول روزمره ژوند دی دا تقسیم کړی وي چې دا ټایم زما د دې عبادت دی دا ټایم زما د دې عبادت دی دا ټایم زما د ذکر او اذکار دی دا ټایم زما د قرآن کریم د تلاوت دی دا ټایم چې دی نور داسې اعمال دي نو هر هغه ټایم هغه مختص کړی دی د پاره د اعمالو او په کوم وخت کې په ځوانۍ کې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ته د ځوانۍ عبادت دا ډیر محبوب دی نو ځکه الله رب العالمین دلته داسې انسان له د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي بل زما محترمو هغه سړی چې د هغه زړه جومات پورې تړلی شوی وي که دا بازار کې وي که دا کور کې وي که دا هر ځای کې وي که دا د لوبې په میدان کې وي د سره دا فکر وي چې یاره اذان وشو د سره دا فکر وي چې آیا مانځه ټایم دی مازدیګر مونځ به کومه ماخوستن مونځ به کومه ماښام مونځ به کومه دا مونځونه به کومه د هر وخت کې ګړۍ ته ګوري چې یاره د مونځ ټایم دی که نه دی مونځ دپاره به څه ټایم ورځمه مونځ به څه ټایم ادا کومه د الله رب العالمین عبادت به څه ټایم کومه نو دا خبرې د ده په زړه کې موجود وي او د ده دا زړه چې دی دا د جومات پورې تړلی شوی چې اوس به جومات ته ځم او کله به جومات ته ځم او څنګه به جومات ته ځم څه چل وکړي ناوخته را باندې نه شي نو داسې سړي د الله رب العالمین خپل د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي او بل ورجل تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه او دوه کسان هغه چې د الله رب العالمین دپاره یو ځای کېږي مینه او محبت کوي دا مینه محبت څنګه چې یو انسان دی بل خپل ملګری ویني چې د هغې اعمال داسې دي چې هغه باندې الله رب العالمین حکم کړی دی هغه اعمال داسې دي چې په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی په هغې موافق وي نو دا انسان د هغه خوښ شي هغه سره محبت شروع کړي هغه سره یو ځایوالی کوي هغه خپل کور ته راولي دعوت ولا کوي نور خپل امورو کې هغې له مداخلت ورکوي نو دې ته څه ویلی کېږي اجتماع علیه یو ځایوالی کوي وتفرق علیه او هغه کس د الله رب العالمین دپاره ځان جدا کوي چې داسې یو انساني چې د هغه اعمال ټیک نه وي د هغې خبرې ټیک نه وي د هغې اخلاق ټیک نه وي د هغې اعمال هغه دین موافق نه وي کوم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی نو دا انسان دې سره څه کوي نفرت کوي د دې نه ځان ساتي د دې نه ځان په ډډه کوي ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په حدیث کې فرمایي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان که په لاس باندې نشي منع کولی په ژبه باندې نشي منع کولی نو خپل زړه کې هغه سره څه وکړه کینه وساته دا یو کمزوري ایمان دی نو دغلته ما محترمو چې کله دا انسان وګوري چې د اعمال ټیک نه دي او د ده نه ځان په ډډه کې چا دپاره دې دپاره نه چې باچا ماته ویلی دي یا د امیر صاحب ماته ویلی دي یا چې کوم دی ایم پی ای صاحب ماته ویلی دي یا ایم این ایم صاحب ماته ویلی دي
نو د هغې د وجې نه زما محترم بلکې خالص د الله رضا دپاره د هغې انسان نه ځان ساتي نو الله رب العالمین به داسې انسان د عرش د سوري د لاندې دله ځای ورکوي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. او بل داسې یو سړی داسې یو عمل چې یو زنانه ده د ته آواز وکړي چې راشه زما حاجت پوره که د غلط کار دپاره د بد کار دپاره نو دا ورته څه ووایي چې زه د الله رب العالمین نه یېرېږم. په داسې یو کمره کې موجود وي چې دوه کسان دي دا یو زنانه ده او دا یو سړی دی بل څوک نشته دی چې ده ته دعوت ورکړي دا د الله رب العالمین نه ویری خو صرف د ده مخې ته د الله رب العالمین یره راشي د الله رب العالمین خوف مخې ته ودرېږي چې یره سبا به الله رب العالمین خواله ورځمه الله به مانه تپوس کوي او الله رب العالمین ته به زه څه جواب ورکومه چې رب العالمین مانه تپوس وکړي چې زما بنده دا کار دې کړی ولې دې کړی نو د دې ولې جواب به زه څه ورکومه دا یره د ده په زړه کې راشي د ده مخې ته ودرېږي نو دا هغه زنانه ته وایي چې اني اخاف الله زه د الله رب العالمین نه یېرېږم زه ستا دا کار نشم کولی. بل زما محترم بل هغه سړی دی چې الله رب العالمین به خپل د عرش د سوري د لاندې د انسان له ځای ورکوي هغه څوک دی ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هغه سړی دی چې صدقه ورکوي خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره د مسکین د حاجت د پوره کولو دپاره چې دا مسکین څه وکړي چاته لاس ونه نیسي او دا کار څه دپاره کوي صرف د الله رب العالمین دپاره کوي او دومره پټه ورکوي چې د دا ګس لاس دا ورته نږدې دی بالکل دا ګس لاس هم خبر نه شي چې د ښي لاس څه ورکړل 100 روپۍ ورکړلې سړی ورکړل سپین زرې ورکړل څه شی ورکړلو نه د دې نه خبر نه شي نو الله رب العالمین فرمایي داسې انسان به الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې به د انسان له ځای ورکوي. زما محترمو څونه ښایسته اعمال دي چې انسان اسان هم دي انسان کولی هم شي چې الله رب العالمین یره او د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي دا په خپل زړه کې کینئ خپل زړه کې راولي نو الله رب العالمین به د قیامت د سختونه د قیامت د تیزوالي نه او هغه سختي چې دا نور به یو میل په اندازه باندې به د انسان ته را رسېدلی وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سختي مونږ ذکر کړې ده چې کله انسان د قبر نه راپاسولی شي نو ابلخپو به وي ناسنته به وي لغړ به وي. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د الله رسوله دا خو به ډېر بد حالت وي چې یو انسان بل ته وګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عایشه دا به داسې سخته ورځ وي چې هر انسان به خپل اعمالو کې به ډوب وي چې داسې ما ته څه اعمال میلاو شي داسې څه نیکي میلاو شي چې زه د الله رب العالمین د عذاب نه د الله رب العالمین د سختۍ نه د الله رب العالمین د قهر نه به بچ شمه. نو انسان به دې چې د اوزګار نه چې یو بل ته به ګوري دا خو دنیا ده په دنیا کې انسان چې دی نو غافل وي د الله د اعمالو نه سختي به نشته دی نو هر څه انسان بیا یو بل ته کتی شي لیکن قیامت کې به دا حالات نه راځي. زما محترمو بل زما محترمو ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه بل هغه سړی دی چې ځان له ناست دی او خپل ګناهونه یې مخې ته رالل مخې ته پیښ شول او هغه د الله رب العالمین د یرې نه د الله رب العالمین د خوف د وجې نه وجاړي سترګې نه اوښکې وبهیږي نو الله رب العالمین داسې انسان هم عرش د سوري د لاندې دله ځای ورکوي. ولې زما محترمو دا د دې د وجې نه چې دوی کوم ګناهونه کړي دي کم خطاګانې کړي دي نو دا انسان ته رایاد شي او توبه وباسي ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې د مؤمن صفات دا ذکر کړی دی د نیک کس صفات دا ذکر کړی دی چې الله رب العالمین فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. کوم انسانان خپل ځان باندې ظلم وکړي ګناه وکړي سمدستي الله رب العالمین د سر به سجود شي الله رب العالمین استغفار وغواړي الله رب العالمین د توبه وباسي دا څه د وجې نه چې دې ته پته ده چې دا ګناهونه معاف کولو والا د الله نه ما سوا بل څوک نشته دی صرف د الله رب العالمین چې زموږ ګناهونه معاف کوي نو الله رب العالمین د داسې انسان ګناه معاف کړي او الله رب العالمین خپل د عرش د سوري د لاندې داسې انسان له ځای ورکړي. الله رب العالمین دې موږ هم د داسې اعمالو په زمره کې راولي او الله رب العالمین دې د هغه کسانو نه موږ هم واچي
چې الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې داسې انسان له ځای ورکوي. بله خبره دا ده چې کوم داسې اسباب دي چې د سوري د لاندې انسان له ځای ورکوي، کوم شی دی؟ ځکه حدیث کې راځي چې دا ډېره سخته ورځ ده، ډېر مشکلات ورځ ده. هر انسان به د خپلو اعمالو دپاره به شوق کوي چې ما ته داسې یو عمل میلاو شي چې زه الله رب العالمین د قهر نه به بچ شمه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې احوالو موږ د ذکر کړی دی چې دا نور به د یو میل په اندازه باندې به راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مقداد ابن اسود رضی الله عنه په روایت سره چې دا نور به دومره رانږدې شي د قیامت په ورځ باندې د انسانانو ته که مقدار میل په شان د یو مقدار د میل په اندازه به رانږدې شي. او دا د دې د وجې نه چې انسان د خپلو اعمالو نه غافل نشي. دا الله رب العالمین په دې دنیا کې موږ د ځکه ښیي چې انسانه عمل وکړه، الله رب العالمین رایاد کا، الله رب العالمین د خپلو د ګناهونو استغفار وغواړه، الله رب العالمین د سر به سجود شه، نو البته چې نو د دې عرش د سوري د لاندې تاله به الله ځای درکړي، د دې مستحق به ګرځي. او که نه وي نو ستا دا ځای نشته زما محترمو. بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې المتحابون بجلاله فی ظل عرش یوم لا ظل الا ظله، چې الله رب العالمین به هغه کسانو له به د دې عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي چې زما د عرش سوري د لاندې وي. هغه څوک دی؟ متحابون، چې یو بل سره محبت کوونکي دي، یو بل سره مینه کوونکي دي. څه دپاره؟ خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د بل انسان سره محبت کوي نو پکار دی چې هغه ته ووایي چې وروره زه تا سره محبت کوم. دا نه چې غلې غوندې محبت کوي چې هغه ته ورنږدې کېږي، خبرې ورسره کوي، هغه ته څه وینا کوي نو هغه ورته زورنه ورکوي، سخت خبره ورسره وکړي، بد اخلاقي ورسره وکړي. نه زما محترمو، د دې وجې نه الله رب رسول موږ ته فرمایلی دي چې داسې انسان ته پکار دی چې هغه دا دې ووایي چې یاره زه تا سره څه کوم؟ محبت ساتم. بل زما محترمو، کوم انسان چې صدقه ورکوي نو هغه به د عرش د سوري د لاندې الله ځای ورکوي. بل داسې انسان چې هغه قرضدار ته وخت ورکوي. یو سړی دی تا نه قرض اخیستی دی، ته لاړ شي هغه ته وایي چې یاره زما نیټه پوره شوه، تا چې کوم نیټه ما سره ایښې وه اوس نیټه پوره ده، مال خپل قرض واپس راکړه، خپلې پیسې راکړه. هغه ورته وایي چې یاره نشته دی را سره، لږه ګزاره را سره وکړه، میاشت صبر راته وکړه، 2 ورځې صبر راته وکړه، کال صبر راته وکړه. دا انسان هغه ته صبر وکړي نو داسې انسان به الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې ول ځای ورکوي. ځکه الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة. او کوم کس چې د تنګ دسته سړي سره انتظار وکړي د هغې د فراخوالي دپاره نو الله رب العالمین داسې انسان له خپل د سوري د عرش د لاندې ځای ورکوي. او دا حدیث صحیح حدیث دی، امام البانی صاحب دې ته صحیح ویلی. زما محترمو، دا اوس عرش څه شی دی؟ اوس دا خبره پکار ده چې آیا دا اعمال چې انسان کوي د عرش د سوري د لاندې چې الله رب العالمین دې انسان له ځای ورکوي نو دا به څوک صرف دا اعمال د سړو پورې خاص دي او که نه ښځې هم په دې کې شاملې دي؟ په دې کې اختلاف دی. بعضې خلک د عرش د سوري د لاندې چې کوم انسانان راځي هغه وایي چې نه دا صرف سړي دي، بعضې وایي نه چې دا ښځې دي. نو انشاءالله را روان قسط کې به موږ په دې خبره باندې به تفصیل کوو چې آیا د عرش د سوري د لاندې انسانان خو راځي خو سړي به خاص دي او که زنانه پکې خاص دي؟ نو انشاءالله را روان قسط کې په دې باندې به خبرې کوو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ نه هغه اعمال واخلي چې د دې عرش د سوري د لاندې موږ ته ځای میلاو شي او موږ د دې مستحق وګرځېږو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.